جی د حاجی اقبال په حجره کې د پاسبان پاکستان د طرفه د عید ملن پالټۍ اهتمام وشو او په دې موقع باندې د جنرال باډي اجلاس هم وشو د کومې صدارت چې قاری مسیح ګل اور حاجی اقبال صاحب هم کو په دې موقع باندې جنرال سیکرټري نعام الله ملک صاحب هم موجود د نننۍ د اجلاس حوالې سره او ایجنډه چې کومه زموږ وه نو په هغې باندې دې نه مخکې مشرانو هم خبرې وکړي دوستانو نور هم پکې خبرې وکړي نو د دفتر حوالې سره زموږ خبره ده د دفتر دا چې کوم موږ دفتر خبره کوو نو دا دفتر صرف یا د حاجي اقبال چمکني صاحب یا د قاري صاحب یا زما دا د دې دپاره دفتر نه دی دا دلته کې یو مین دفتر پکار دی چې هلته نه باقاعده زموږ پریس ریلیز چلیږي هلته نه زموږ چې کوم دی د پېښور سټي په سطح باندې چې کوم احتجاج وي کومه مظاهره وي داسې نور چې کوم زموږ د خوشحالۍ تهوار وي د ملک یا داسې بل څه ایونټ زموږ جوړیږي نو چې کوم دی موږ د هغه دفتر نه د خپل ټول پروګرام چلو نو په دې بابت کې خبره وه څنګه شانتې زموږ په دې پاسبان په دې خاندان کې چې په هر یو ملګري باندې داسې یو غیر آئیني غیر قانوني یو خبره کېږي په هغې ته یو مسله جوړیږي په هغې باندې یو خان بدماش ټوپکمار کوتکمار ورسره ظلم زیاتی کوي نو دا انشاءالله ټول خاندان به یو ځای کېږي او موږ به د هغې مخنیوی کوو دغه ملګري ملاتړ به جوړېږو به که نه موږ به انشاءالله هغې سره ولاړ یو که نه نو د پاسبان د دې دفتر په اړه کې خبره چالو ده دا ډېره ښکلې خبره ده او چې یو قسم د پاسبان په پلیټفارم باندې یو کور دی دا زمونږ نو موږ به پکې انشاءالله تعالی هر وس کېږي هغه وس مطابق په خپله چنده وروځئ او دا یوازې ستاسو نه دی دا زمونږ د ټولو په نوم پاسباني دا دفتر دی بالکل موږ د حمایت کوو او وایي چې سمون دفتر وکړو او انشاءالله تعالی کې تحول بس والسلام ډېره شکریه زه چې یو بلې خبرې وضاحت وکړم ګاري صاحب په اجازت سره تکلیف کې وو موږ خو همیشه دپاره شانه بشانه تاسو سره ولاړ یو چې څه قسم تعاون انشاءالله ډیپټي به هم کوو چانده به هم کوو منډه تړه به هم چې کوم دی دا دفتر موږ دپاره او د پاسبان دپاره یو ډېر د عزت مقام دی او چې موږ په دې دفتر له انشاءالله اول زه وله ټیم ورکولو ته هم تیار یم مالي جاني هر قسم تعاون ته زه تیار ولاړ یم یو زموږ ټول ټیم او ټول دغه جوړ کړو د دفتر په باره کې نو انشاءالله موږ تیار یو چې څه موږ وسه کېږي څه کېږي انشاءالله موږ به کوو د خیرات سره او د هغې دپاره بارنګې خلک راځي د خلکو مسایل به راځي موږ چې ناست یو مظلوم سره دغه سره به ولاړ یو موږ د دې دپاره به ناست یو چې یاره موږ یو ټکانه موږ سره یو موږ یو آفیس یو موږ له به ولس هم راځي پولیس هم راځي موږ د ولس د خدمت لپاره یو همدغې کې به خدمت هم کوو او دا به په اتفاق باندې کېږي فنډ به هم ورکړو دا دفتر ډېر ضروري دی انشاءالله مالي حاجي هر څه زه تیار یم انشاءالله ټایم ورکول انشاءالله او انشاءالله د پاسبان سره به موږ د ضلع خیبر طرف ته پوره تعاون مالي جاني تعاون کې ولاړ یو سره که نه نو فیروز خان د خپل اړخ نه د پاسبان سیکرټریټ دپاره د ضلعي سیکرټریټ چې کوم دی د هغې دپاره د خپل اړخ نه د تمام فرنیچر اناونسمنټ وکړو چې دوی دا زما طرف نه دی که نه یو ځل هغه د بیا کلیپینګ کوي او د دې خبرو پر چې زموږ دپاره دفتر لازمي دی لازمي داسې دی چې دفتر باره کې اصل کې پاسبان په خپله یو برانډ دی او صرف په پېښور کې نه بلکې ټول پاکستان کې هندوستانو ته موږ قاري صاحب او مشرانو دا فیصله کړې وه دا مشوره پاسبان کارتګیان چې لیدلي دي که نه لکه دا ما اوس وختي خبره کول زرولي خان سپای نه ایس پي پورې موږ سره وو موږ له ده ډېر کارونه کړي دي د تانې تحصیل خو موږ چې څه دله کړي دي که نه دې چې کوم ځای نه موږ رسولی کوم ځای ته خدای رسولی او پاسبان رسولی دی دا هم پاسبان کردار دی دفتر خو خلک د موږ لپاره ډېر ښه او موږ بار بار یاد ساتو ویلي چې زموږ د ناستې ځای نه مشرانو خبرې وکړلې ماشاءالله موږ د وینا خو پکې سپری نه غوسته خو دفتر چې کم دی نو دا خو ډېر لازمي سي دا ملک انعام صاحب چې کم دی دا تقریبا 14-15 سال کې وو موږ داسې کارونه کړي دي چې موږ د تاڼې د علاقې نه مړی وړی دی او تاڼې ته م رسولی دی او موږ پسې همدا مشران راغلي دي او موږ له دومره عزت راکړی دی چې زموږ علاقه څه چې زموږ د پاسبان تنظیم یو نوم پیدا شوی دی ټول اول خو تاسو له ټولو ډېره شکریا ادا کوم چې په دې سخته ګرمۍ کې تاسو راغلي او موږ سره په دې احتجاج کې میټینګ کې شرکت کړی دی او دې نه علاوه تاسو د دفتر باره کې کوم ډېر خوښ کړی دی د هغې به یقینا ډېر مزیدار ښکلی ځای دی او ټول قاري صاحب اصل خبره دا ده چې کومه خبره دی چمکني صاحب وکړه دا بالکل صحیح خبره ده څنګه دفتر نه دی پکار ډیوټي پکار ده او هر رنګ خدمت هم پکار دی پکې څنګه تاسو ویل دغه رنګ کې زموږ هم په دې متفق یو او څه شي چې د هغې به یو دغه راټول شي او ځای به یې معلوم شي نو موږ هلته کې هغوی راغوستې شو او ورته ویلي شو هلته کې هم اصلاح کولی شو بیا ورسره یو بل سره داسې متواتر رابطه کولی شو او د هغوی هغه مدد او هغه کولی شو دا دفتر د دې لپاره ډېر ضروري دی ګرمۍ کې تاسو راځي زموږ ټایم هم ورکړلو د دې نه پته لګېږي تاسو پاسبان کوئ او پاسبانان یئ او پاسباني مومن سړي د پاسبان وایي بس لنډه اوږده ده چې کوم د ظلم او د جبر خلاف وي په معاشره کې د قانونیت خلاف وي په معاشره کې د کونډو رونډو د حقوقو دپاره اواز کولو والی هغه پاسبان کوم چې د الله نه یریږي او د دنیایي خدایانو نه یریږي هغه ته پاسبان وایي چې کوم چا په زړه کې د الله نه علاوه د بل چا
جاه و جلال نه ځای کېږي هغه ته پاسبان وایي چې کوم د الله نه بغیر د بل چا نه نه مرعوب کېږي هغه ته پاسبان وایي تاسو پاسبانان یې یی کنه پاسبانان ټول پاسبانان یې کنه څنګه چې ما وخت ویل چې بھئی دا به موږ په شریکه باندې دا کار په شریکه چلو کنه الله زموږ ډېره زندگی ورکړي دي اهتمام وکړه د مرګرو ملمستیا وکړه دی له سہولت ورکړل یلا دی په مال او حال کې برکت واچي الله کریم چې کوم مرګرو په دې کې اخلاص وکړل خدای دا غي مالونه په سوچند باندې زیات کړي